کتونکو سلامونه. لبخان شرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله په دغه رمضان المبارک کې خپل کار جاري ساتلی دی او په سوونو خلکو ته اوړه غوړي چای چینی ورسره پیزار او دغه شانتې کوم د چاولو سلسله چې روانه ده چې ماړه خلک وي یو چټاکی ورکوي نو الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی. خو چټاکی ورکو یو خو نیمه چټاکی ورکو خو د الله د رضا دپاره بس څه ناڅه ورکوو. ډېر خلک پکې دا خبره کوي چې یاره د ښځو بېعزتی کېږي او داسې نه ده پکاره. نو دغه ماړه خلک دي ځکه چې دوی ته په دې ملک کې د ګرانۍ شرح نه ده معلومه. دې وخت کې د سریلنکا نه پس په پاکستان کې 2م نمبر ګراني ده او 50 کالو ریکارډ چې کوم دی پاکستان ګرانۍ هغه مات که. نو چې کله ګراني داسې شي یکدم او د یو ښځې 8 بچي وي او خاوند یې مړ وي نو د هغې ژوند په کم خال کې وي ویډیو هغه خوري نه یې خوري. دویمه خبره ده چې دغه زنانه انتهایی قدم اوچتولو ته مجبوره دي. په یوټیلیټي سټور کې ورته څه میلاویږي نه. دې وخت کې کم څیز باندې سبسډي ورکړې ده. یو اوړه ورکړئ اوړه. دې نه علاوه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې ضلالت دی، په یوټیلیټي سټور کې ضلالت دی، په وړو کې خلکو ته په کومه طریقه باندې میلو شو. نو ژوند ډېر ګران شوی دی. خو دا مړو خلکو ته د دې خبرو څه پته را. خو بیا داسې ټیک ټاکران دي چې صورت اخلاص نه ورځي خو په ټیک ټاک باندې به د ځانه مفتي جوړ کړي او بس موږ ته به عقل ښایي مشورې به راته راکوي. خیران به شو د دوی په دې سوچ باندې او بیا په هغه خلکو ته هم خیران یم چې په دغې خلکو باندې اعتماد وکړي چې د هغوی په وینا باندې به دې ما باندې پیسې بندي یا به امداد بندي یا به چانده بندي. نو ګرانو کتونکو نه په چیخسان کوو نه د چیخسان اخلو. دا نظام الله پاک چلی اوس ناست د ده د وړاندې یو سړي دونه پیزار روړو کپړی روړو نوې نوې د 40,000 روپو پورې پیزار. نو الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن چې څه وس دی خو چاله اوړه ورکوي خو چاله چیني ورکوي خو چټاکې روجې ورکوي خو هر څه ورکوي د خپل وسه پورې پړ دی هغه ورکوي. بل دا ده چې دا کې موږ سره د 2-3 کسو مدد دی هغوی ګوري ویني چې الف خان یې چاله ورکوي. لکه ما له یو ورور چې کوم دی نو 4,600 روپۍ رالیږلې وي 8,600 په 8,600 کې 4,000 د دې کس دپاره وي چې د ده کور کې 5 مازوران دي. کور کې 5-3 خویندې 2 د ده بچي ښځه هم ترې تلې ده د دوی کور ته هم زه تللی یم څو یو شمېر ویډیوګانې مې کړي یو منیارۍ دپاره منیارۍ والا دپاره. نو هغه خو نمبر نشته دی راځي بچو له بل له سودا دغه کوي نو هغه امانت چې کوم دی ترلاسه کړي چېرته هم نه ځي موږ له راځي. نو دا یو نظام دی. دا پیسې ځان سره واله یو ورور ته رالیږلي دی هغې ته چې کوم دی نو ډېره دوا کوه. ولې نه دوا به ورته کوو ولې نه زمونږ خو زړه غواړي ټول مسلمانانو ته دوا کوو دته پکې سپیشل دوا کوو چې موږ سره امداد وکړو د الله د رضا دپاره. دا هر څه الله ویني الله رحیم او کریم ذات دی مالک دی هر څه ویني هر څه ورته ښکاري هر څه اوري. مونږ به ورته یو نعت ووایو ډالۍ کې بلکل. خو خادمه ته راته ووایه که نه چې دلته کې خو ته وینې دا کم ښه خلک راځي که نه مجبوره خلک وي لکه غریب سړی لکه دغه خلک د چټاکې روجو یا د چټاکې دغه چې کوم دی هغې سره معنی نشته. خو تا ته څونه اهمیت لري یا 50 روپو یا تا بل د 100 روپو کاري د وجې دلته نه راتلېږه چې نه به راسره بلکل لازما بس پیسې راسره نه وي نو څنګه راغلي یم یا څنګه راغلي هر څه په پیسو باندې کېږي. نن سبا خو ټول نظام په پیسو چلېږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيستا مدینہ کلی مکہ کلی دا مدینہ کلی دا ماتے قربان کے ربا دا یا روزہ کلی دا کلی مکہ کلی دا مدینہ خلدا ماتے قربان کے ربا دا یا روزہ خلدا دا توافنو زدی دا ثوابنو زدی تل پہ رحمت ورگی دا رحمت نو زدی دا توافنو زدی دا ثواب
عذابونو زده تل پہ رحمت ورگی در رحمتونو زده توری غلاف گورا سمرکا بخل دا ماتے قربان کے ربا دیا روزہ خل دا خلی مکہ خل دا امدین خل دا ماتے قربان کے ربا دیا روزہ خل دا چی مدینے تلار چی حغ باق چی تلار چی درود سلام پہ وایا چشنی روزی تلار چی چی مدینے تلار چی حغ باق چی تلار چی درود سلام پہ وایا چشنی روزی تلار چی کلی جماعت دا نبیش نئے جنگ لخ کلی دا ماتے قربان کے ربا دیا روزہ کلی دا کلی مکہ کلی دا امدین کلی دا ماتے قربان کے ربا دیا روزہ کلی دا اصحابان دی پکی بدن قربان دی پکی دا اخت خوال لرشا دیر شہیدان دی پکی اصحابان دی پکی بدن قربان دی پکی دا اخت خوال لرشا دیر شہیدان دی پکی دا اخت لمن کی ارا زرخ کلی دا ماتے قربان کے ربا دیا روزہ کلی دا کلی مکہ کلی دا امدین کلی دا ماتے قربان کے ربا دیا روزہ کلی دا اے تو بگار لرشا زردن و خار لرشا نور پہ درب ورگی ترخار لرشا اے تو بگار لرشا زردن و خار لرشا نور پہ درب ورگی ترخار لرشا خادم استا دو بچی مازه ګرانو کتونکو خادم چې سټیم کې د دماغ و بالکل کار نه کو د هغې په وجه د نه کور ودانه چې کومه ده هغه خو هم لاړله دوی ورته معذوره بچي پرېښودم دی باقاعده ویني چې دغه ناتخواني تاسو واورېدله او ښکلې ناتخواني چې کومه ده نو هغه دی کوي نو خادم سره به نورې خبرې اترې کوو خادمه کله نه چې زمونږ سره د واسطه شوې د ژوند کې څه بدلون راغلی دی کور لکه ګراني ده که نه بالکل څه مې د سره کړي دي ښېګړې مې د سره څه کړي هر څه دې را سره کړي یار تر د غوړو پورې تر د وړو پورې تر د جامو پورې تر د پیزاره پورې را سره کړي امداد دې پیسې دې را کړي دي چنچي دې راله سمه کړه په چنجۍ دې پیسې ولګولي نو بس شکر دی الحمدلله هر څه امداد دې را سره بس یو واده پاتې دی بس صرف یو واده پاتې یو واده م د زړه ارمان دی بس والله نو زه د رفاقت وي وي یاره وي سړی به وي بیا به دغه شانتې دغه نه، نه، هغه له څه یقین ورکړې بس چې څنګه تسلي را داسې وایه هغه شانته تا کوم خو بس انشاءالله دې پیر له به هېڅ څه دغه هم نه وي دې پیر له خو زه داسې یم چې خپل 15 واړه وخته مونځ اودس کوم جمع سره پابند انشاءالله صحیح ها اوړه مې هم دله درکړل ښه صحیح ده صحیح ده صحیح ځان سره به اوړه مې اوسي صحیح نقد هم دې یوړلې صحیح او ده به دوا کوه ښه صحیح ده ولې نه دوا دوا کوه ولې نه ټولو ته دوا کوو صحیح ګرانو کتونکو دغه خادم چې خادم ته خپل امانت هم میلاو شو ورسره چې کوم دی نو دا دې اوړه هم پراته دي انشاءالله دا سلسله مخ په وړاندې به زه ډېره مننه خوشحاله